یوې مور خپل بچي له واده وکړو که نه، هغه بچی چې کله کمرې ته دننه شو نو خپلې ښځې ته یې ووایي ای زما ښځې زما دومره خیال مه ساته، خو زما د دغې بوډۍ مور ډېر خیال ساته. زما خو پلار په کور کې نشته، خو د دغې بوډۍ مور مې خدمت وکړه، د هغې سره منډه ترړه وښه، د هغې خدمت وکړه چې په هره طریقې سره وي. ښځې ورته وي زما خاونده ټیک ده، زه به ستا د مور خدمت کومه، زه به ستا د مور قدرداني کومه، هغې ته به چې کوم دی زه هر ټیم ولاړه یم. هغه بچې لاړې مزدورۍ له، چې بیا واپس رالی هغه ښځې ورته وویې ای سړیه زه خو ډېره زیاته ستړې شوم، نن درته یو فیصله در کوم که په دغه فیصله باندې دې عمل وکړو. خاوند ورته وایي ښځې ما ته دغه فیصله بیان که څه فیصله ده؟ ښځې ورته ووایي ای زما سړیه ته د دې مور دا حق سبا ادا که ټول چې بس خلاص شوتي. خاوند ورته وایي ښځې دا خو د ډېره ښکلې خبره وکړه، دا ما چې تا ته وایي چې زما د مور خدمت کوه او هغې ته ودرېږه، هر قسم خدمت د هغې کوه، هغه په دې بنیاد ما وی زه د الله نه یریدم چې دغې مور ما سره سختې تېرې کړي، دغې مور ما سره تکلیفونه تېر کړي دي، شپې ته یې نه دي کتلي، ورځ ته یې نه دي کتلي، خو زما یې خدمت کړی دی. د دغې مور په ما باندې ډېر احسانات دي او د دې بدله زه نشم ادا کولی. ښځې ورته ووي وایي مور له دې د ټولو احساناتو بدله ورکه، سبا ورته ووایه چې ستا د احساناتو بدله زه ادا کوم. بچی لاړی مور ته کېناستو، مور ته وایي ای زما مورې زه ستا د ټولو احساناتو بدله در کومه. مورې په خندا شو، خو مورې ډېره هوښیاره وه، مورې ډېره هوښیاره ښځه وه. نو مورې ورته وي بچیه ټیک ته زما د احسان بدله چې کوم دی هغه ته ادا کوه، د سبا ماښام نه به شروع شي. بچي ورته ویله ټیک ده. کله چې شپه شوه هغه مورې لاړه په یخنۍ کې ډکه لوټه اوبې راوړې، هغه زوی اوده او اوبې ورته په کټ کې واړولې. بچی راپاڅېدو، مور ته وایي ای زما مورې دا ته څه کې؟ مور ورته وایي زما د احساناتو بدله ته ادا کې، تا ما ته ووایي چې زه ستا د احساناتو بدله ادا کوم. بچي ورته ویله ټیک ده. کله چې دا بچی بیا په خوب کې ورلی، د لون ځای نه ځان اخوا کړی او وچ ځای ته تللی، کله چې دا بچی بیا سترګې پټې شوې، خوب پې غالب شو، مورې راله په هغه ځای کې مور ته اوبه واړولې، بچی بیا راپاڅېدو. څه چلو شو؟ بچی بیا راپاڅېدو، مور ته وایي ای زما مورې دا ته څه کې؟ مور ورته وایي ستا وایي ته زما د احساناتو بدله ادا کې که نه؟ نو هغه بچی ورته وایي مورې ما خو داسې نه دي کړي که نه، زه خو ستا د احساناتو بدله ادا کوم. مور ورته وایي ای زما بچیه زما احسانات خو په تا باندې ډېر زیات دي، د ولادت په ټایم کې چې کومه درد راشي په دغه ښځه باندې، بچی چې پیدا کېږي د هغې نه مخکې چې کم درد راشي، د دغې درد احسان هم موږ نشو ادا کولی، د دغې بدله موږ په دنیا کې نشو ورکولی. نور احسانات خو زما او ستا په موږ باندې د خپلې مور ډېر زیات دي، بې انتها ډېر دي. مور ورته وایي زما بچیه سخته یخني به وه، اوږده شپې به وي، تا به ما ته متیازې وکړې په یو سیډ، زه به لون ځای ته شوم، ته به مې وچ ځای ته کړې چې زما بچی راپانه سي، زما د بچي خوب خراب نه شي. زه به لون ځای ته شوم چې هغه لون ځای به ما په کپړو باندې وچ کو، هغه ځای به ګرم شو، تا به ما ته دې خوا متیازې کړې وي. زه به بیا لون ځای ته شوم، ته به مې وچ ځای ته کړې. ای زما بچیه 2.5 کاله مې در سره دغه سخته تېره کړې، نور هر څه خو پرېږده. بچی رالی مور ته په جړا شو، ماپې تې وغوښته ای زما مورې زه خو ستا حق نشم ادا کولی، ستا د احساناتو بدله زه نشم در کولی. عزتمندو عرض درته کوم چې د مور او پلار ډېر احترام وکئ، د مور او پلار ډېر قدر وکئ. ګورئ د مور د احساناتو بدله موږ د سره نشو ادا کولی. مور او پلار له الله جل شانهو یو مقام او یو مرتبه ورکړی. قرآن مجید کې الله جل شانهو فرمای فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف قدر ورته مه کوه. نن سبا څه کوي الله دې معافي وکړي، ډانګې پسې راغستی د کور نه وکاږي. دا به کم بدبخته خلک چې خپل مور او پلار د کور وکاږي، وایي یاره زما دا مور ټیک نه ده، هلکه زما دا پلار ټیک نه دی، ورګه د کور یې وکاږم. اوس په دا خلک څه وایي؟ خلک ته په تندر لګي. رحمان بابا فرمایي که نه، وایي که د خلکو په خبرو پسې لاړې له کعبې به دې راتاو کې میخانې ته. د خلکو په خبرو پسې مه ځئ، خلک په څه نه وایي. د مور او پلار قدرداني وکړئ. دا څه خبرې چې مې وکړې الله جل شانهو دې پې عمل کول اسان کړي.